والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. د سورۃ یونس اتلسم نمبر آیات ناستا سمخ کی تلاوت کو. دی آیت کی اللہ رب العزت فرمائی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او عبادت کئی دا خلق منخت کئی عاجزی کئی دا اللہ نہ سوا دا مخلوقاتو لا يضرهم ولا ينفعهم چې نبی ته ضرر رسول شي او نبی ته فائدہ. ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله او ویدی چې دا زمونږه شفاعت کوونکي دي شفاعت کوونکي دي دا الله تعالی. قل ورتوا يا أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض تاسو الله تعالی د هغه خبر ورکوي چې نه معلومه یا غشي الله په اسمانونو او زمکو کې سند نه ورکړي. الله هغه شی په اسمانونو او زمکو کې سبحانه وتعالى عما يشركون. پاک سے اللہ او چت سے رہا سنا چې دی ورسره شریکي. ہر دور کی د مبتدعين او مشرکین دا عقیدہ وا او ننم دا چې په مخلوقاتو کې هغه مخلوق چې هغه نیک دي متقیان دي پرهیزګار دي د الله انبیاء دي اولیاء دي ملائک دي مونږ ګناهګارو او دا خلق د الله په نيز کې د الله په دربار کې زمون سفارشیان دي دی به مونږ د الله د عذاب نه خلاصي. دې ته وایي عقیده د شفاعت. ننم زمونږ دور کې دا عقیده موجود ده چې دین زده کولو ته ضرورت نشته ده، عمل کولو ته ضرورت نشته ده. بس د اولیاء انبیاء دارنګه د پیرانو بزرگانو په نومونو باندې منښت کوي، هغه خوشاله کوي او کله چې دی خوشاله شول
نو بیا یې غم نشته دی ول الله د عذاب څخه بچ کی. د الله په کتاب کې مونږه غور او فکر کوو او د دې عقیده په اړه کې دا الله د کتاب نه تاسو کوو چې دا آیا دا عقیده صحیح ده که غلطه او کوم حد پوری ده غلطه ده یا صحیح ده. سورہ الشعراء کی اللہ رب العزت فرمائی چکل دا مجرمین باغیان او طاغیان جہنم تا اڑان دکھلے شی او پڑ مخی دے جہنم کی واچولے شی ندیب ویت اللہ ان کننا لفی ضلال مبین. دا اللہ فضاد کی زمون قسمی چہکارا گمراہی کی امونگا سرگند گمراہی کی امونگا اذ نصویکم برب العالمین کلچ منگا برابر کولی تاسو دا اللہ سرا رب العالمین سرا دا اللہ خبر امر نو منلی دا خپلو لیڈرانو دا خپلو مولیانو دا خپلو پیرانو خبری من منلی دا من دا اللہ سرا برابر کریو وما اضلنا الا المجرمون او نیو اڑولی من دا اللہ دا کتاب نا مگر دے مجرمین او بیا ودی وی فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم چنشت دے زمون دا پار اصفلا سون کے نئی شفاعت ستوئی شین فا آئین دا دے لوگوی معنی دا چی دا یو بل مقام نا دا یو بل دینا یو سڑے را روان کے او دا زان سرے جوک کے دا زان سرے ودرے دیتا وے لکھی گی شفاعت. یعنی آغا خلق دی آغا مجرمین دی او پا جہنم کی وئی دا اللہ انبیاء دا اللہ اولیاء ملائک دا دغا مجرمین و شفاعت ہوگی شفارت ہوگی او دا جہنم نبیراو باسی او دا زان سرا دغا مومنان دغا انبیاء جان سر بے پا جنت کی داخل کی. قرآن مجید کی اللہ رب العزت فرمائی جدا قیامت فرض باندی جنن کم عقیدت بھی ساتھی دا شفاعت نہ صحیح ایمان راوڑی اور نہ عمل کئی ادے تم باندی ناس کی جدا اولیاء دا انبیاء و مخلاصی چکل دوی عذاب دینی و عذاب کی اللہ واجی دی تب معلوم شی او پخپل ودی خبری بیا اقرار کی فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم چنن زمون دوش کرے نخلا کون کے کرے فلو ان لنا کرتا فنکون من المؤمنین نو بیا ودی وی کہ کاش یوزل بیا مونږ دنیا ته واپس کړی بیا مونږ مومنانو مرګري او خلک چې هغه د الله کتاب منل دنیا کې دارنګي سورته
मुदस्सिर की अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए, आयत नंबर 88 की, फमा तनफअहुम शफाअतु शाफिईन फमा लहुम अनि तज़किरति मुरिदीन। फायदा वर्ण की दीता शफाअत कौन की द क़यामत रोज़ बांधे अल्लाह फरमाई, फायदा वर्ण की दीता शफाअत कौन की मुस्तशवी दी दिला सीधा अल्लाह द किताब नदी दे नसीहत द किताब नदी मख आड़े और नसीहत के नाम जान न कोई कोई नदी किताब तज़कीर ना दारंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरत अनाम की यौपन रस्तम नंबर आयत की बयानी, व अंज़िर बिहिल लज़ीना यख़ाफ़ूना अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ीउन लअल्लहुम यत्तक़ून। खबरदार का आग खलक की हवई यरीगी ददी खबरी ना कि हवई द अल्लाह का अदालत की वक्त पेश करेशी दा यर और दा खौफ दा कोई पकड़ के प्रता यकीनन दा खलक मोमिनान दिखा क़यामत ने यरीगी यौमुल हिसाब हैबत दा कोई पकड़ के प्रोत थे दा अल्लाह का बारगाह की पेशी दा फिक्र दा कोई जरा पकड़ की मौजूद थे। अल्लाह फरमाई दादी खलक की हावी द अल्लाह का अदालत के पेशे ने यरीगी दी वो यारो खबरदार का अल्लाह लैसा लहुम मिन दूनिही जका अल्लाह फरमाई कि दी दा खबर मालूम दा अल्लाह किताब और तखोली दा सबा क़यामत को रज़बानी द अल्लाह न सेवा दी सो कारसाज और मददगार बनी दोस्त बने वला शफ़ीउन और न बदी सो शफाअत को उनके जिला अल्लाह ने क्या क़यास लअल्लहुम यत्तक़ून। और दा खबरदारी ज़का और कि दुनिया की दी जान द अज़ाब द बचकोल ज़पा तैयार के तैयारे होगी दारंगी सूरत अलिफ लाम अस्सजदा के अल्लाह रब्बुल इज्जत ददे शफाअत मुबारक फरमाई, मालकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ी अफला ततज़क्करून। नबे सात दफारा न सोक दोस्त और न शफाअत को उनके एतास अल्लाह की किताब में नसीहत नाकले जान नबुआ कोई द अल्लाह का किताब जान नबुआ कोई दारंगी सूरत मोमिन के उगो रहे अतलसम नंबर आयत की द सूरत मोमिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई, व अंज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिरि काज़िमीन मालिल ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीइन युताअ। अल्लाह की खबर का वयरवदी यौमल आज़िफ़ति द आग़ रोज़ना जागदी से रो रो निज़ेरा रवाना नजदीकी की ओर अगर रोज़ क़यामत इज़िल क़ुलूब लदल हनाजिरि काज़िमीन कि द डेर गुस्से
او د ډیر خفګان دا زونه چې دا به دې مرو تراشي. الله فرمای مال الظالمین نبی د پارا د ظالمانو من حمیم سوک دوست. حمیم هغه دوست ویل کېږي چې هغه د په باره کې سرګرم متحرک د فائدہ لټي د نقصان نه بچي د فکر او غم کوي. الله فرمای د قیامت ورځ باندې دا څوک د ظالمانو نه به څوک دوست ولا شفیع او نه شفاعت کوونکی. دا شفاعت کوونکی یطاعو چې دا خبره ومنل شي دا په حق چې دا خبره ومنل شي دا په حق. الله فرمایي دا هیڅ څوک نه. په دې باب کې یو مشهور روایت ده د بخاری چې اکثر مولیان هغه روایت پیش کوي او دا هغه روایت په وجه باندې نن د مخلوق دا حال دی چې د کلمې ویلو نه وروسته د اسلام د دعوی نه وروسته نن موږ وګورو اسلامي معاشره هغه قوم چې ځان ته مسلمین مؤمنین وایي او په عام کې هغه ځان ته مسلمانان زنا کوي دروغ وایي ملاوت کوي رشوت اخلي د سود کاروبار کوي ناجائز قتلونه کوي ظلم او زیاته کوي په پردي مالونو باندې قبضه کوي د خوراک او شیزونو کې ملاوت کوي دوکه ور کوي زنا کوي فحاشی او بے حیائی خورای جواری کوي نشه کوي. یعنی دا کار نشته دی چې نن دا مسلمان قوم د الله غنا فرمانی نه کوي دا کار نه فرمانی د مسلمانۍ نه کوي. زکه چې زمونږ د محراب او منبر نه دا تعلیم ملایږي موږ یو طرف ته مونږ ته دا ویل کېږي چې دا څومره ګناهونه چې دي دا د الله نافرمانی نه د دې نه ځان بچ کړي. بل طرف ته دغه خلک موږ له تسلیم راکړي چې انسان کمزور دی خبره نه ده تاسو نه دا ګناهونه شوي د قیامت پر ورځ باندې د الله پیغمبر بتا خلاص دی الله تعالی حافظ قرآن د خپل ټبر او د خپل خاندان خلوه کسان چې هغه د جهنم نه راوباسي او جنت ته داخل کړي. د کم سړي چې ماشومان نابالغ بچي مړ شي هغه د خپل مور او پلار د جهنم نه راوباسي او جنت ته داخل کړي. پیر خپل مرید د جهنم نه راوباسي او جنت ته داخل کړي. خلک وایي چې دا معاملې ده الله پیغمبران د الله اولیاء زمونږ د خبر نه خلق زما مرشد او زما پیر هغه به موږ خلاصې د جهنم نه راوباسي خبره نه ده ګناونه موږ وکړو تما خوشته کنه وسیله خوشته کنه. بدی کی مشهور روایت بخاری پیش کړي چې کله د معاشر میدان قائم شي نو دا چې څومره مجرمین دي ګناهګار دي زانیان قاتلان رشوت خور سودخور د الله باغیان او طاغیان دا ټول راغون شو آدم علیه السلام ته ولاړ شي فریاد وکړي درخواست ورکړي چې الله نه زمونږه خلاصې او شفاعت وکړي زمونږه. آدم علیہ السلام کا معذرت کی
چې زمانم نافرمانی د الله شوی دا زه د الله په بارگاه کې شفاعت نشم کولای. المختصر دا چې یو پیغمبر خپل وځي او هر پیغمبر با معذرت کوي زه شفاعت نشم کولای. آخر کې دا ټول خلق لا